یاد لرئ حکمت د اعتکاف چې هغه ته اعتکاف فلسفه ویل کېږي د اعتکاف حکمت ورته ویل کېږي حکمت په اعتکاف کې څه شی دی صاحبانو دوه خبرې ارته صرف کومه دا خبرې په غور باندې واورئ اول نمبر خبره خو صاحبانو دا ده چې زمونږ او تاسو 11 میاشتې په دنیا کې او د هغه په کارونو کې مصروف یو او زما استا چې دی چلنا پرنا او اٹھنا بیٹھنا دنیادار خلقو سری خطاکاری او سیاکاری او گناهونه د زمونږ او تاسو نه سرزد شي زمونږ او تاسو نه وشي پاغه باندې انسان باطن متاثر شي روحانیت د زما او ستا بګاډ شي خراب شي باطن د زما او ستا تور شي 11 میاشتې ما او ستا په بازارونو د دنیا کې او په رونقونو د دنیا کې او په دنیادارۍ کې او زما او ستا په ګناهونو کې او په نافرمانیو کې د 11 میاشتې تیری شي زما او ستا باطن بالکل تور شي دا زړه مو تور شي او داسې تور شي چې د غتوروالی زما او ستا دا زړه مکمل راګیر کړی لکه څنګه چې حدیث دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله چې انسان ګناه وکا نافرمانی کار وکا وی چې د هغه په زړه باندې یو تور او سیاه داغ ولګي داغ په ولګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کدا انسان استغفار وکا خدای پاک ته رجوع وکا الله نه بخنه وغاړي نو دغه تور داغ یا خدای پاک ختم کا واپس شي او کدا انسان استغفار طلب د معافی رب لا یزال په طرف باندې رجوع اونکا او همدغه سي گناهونو کې مبتلای دادا غټیږي تر دې پورې چې دغه تور داغ د زماو دستا د زړه مکمل راګیر کا دا ټول زړه سیاه شي تور شي بیا زما اوستا نیکی تا توفیق نه برابرېږي زما اوستا نیکی تا شوق نه برابرېږي او زما اوستا چې دهان او شوق نیکی تا نه نو اغل خدای پاک بیا د نیکی توفیق هم نور کوي تب یو ځل نیکی تا اراده کوي ستاب نیکی سره مینه ای ستاب نیکی تا شوق کیږي داغه نه پس الله جل جلاله انسان ل بیا توفیق ور کوي نو 11 میاشتې زما اوستا په ګناهونو باندې الله تعالی دا زړه داسې تور کا چې نافرمانیم ډیری نو حکمت پکې اول دا دی چې په دغه میاشت کې په اخیرنه عشره کې زما اوستا کینو خدای پاک جل جلاله په کور او په مسجد کې په رمضان کریم کې په اخیرنه عشره کې او د توروالی د زړه نقصان دا دی چې ما او تا ته د رب لا یزال قربتون نه حاصلېږي بیا ما او تا خدای پاک جل جلاله ته بیا نږدې کېدای نشو چې کوم انوارات تی تجلیات تی د خدای پاک جل جلاله د طرف نه قربتون دي انسان هغه نشي حاصلولای نو په اعتکاف کې اول نمبر حکمت دا دی چې ما او تا په جمعات کې کینو د الله سورزه دنیا نه ما او تا لريو فضولیاتنا ما او تا لريو د ګناهونو نه ما او تا لريو د عبادت توفیق الله تعالی را کوي د ذکر او اذکار د درود پاک د قران کریم د تلاوت په جمعات کې د شغل د دین چې تقریبا ډیر کارونه اکثر کارونه د انسان له خدای پاک په اتفاق په اعتکاف کې داغه توفیق ورکا نو څو شي د زما او د ستا زړه په اعتکاف کې هغه توروالی نه پاک شي یعنی خدای پاک تا استغفار وایو الله نه بخنه وغواړو نظم استاد دا زړه پاک شي د اغیول سمیاشتو د اغی توروالی ناو د اغی سیاوالی ناو بالکل یا خدای پاک یا منور کا د خدای پاک انوارات او تجلیات زما استا پزړه باندې په دغه لس ورځو کې نزولی نو دا زړه خسته شي پاک شي چې پاک شي حکمت پکې دا دی چې بندت په دغه لس ورځو کې د رب لا یزال قربتونه ملاو شي رب ته نږدې شي رب دته نږدې شي معرفت الهی د عبادت مټاس
خوږوالی د زما استاد تصور برابروالی عبادت او نیکی سره شوق او محبت دغه ټول خبرې توفیق ما او تعالی رب لا یزال په اعتکاف کې راکړي. نو دا حکمت ته پکې چې بندا رب ته نږدې شي، بنده ته رب لا یزال قربت ملو شي، بنده زړه صفا شي، بنده زړه د انواراتو تجلیاتو باندې چې رب لا یزال د طرف ندی پاغي باندې منور شي، بنده نیکی سره شوق او محبت پیدا شي، د ګناهونو د پاره کفاره وګرځي. آینده کې خدای پاک جل جلاله دغه سي انسان لا نیکی توفیق ورکړي. دغه ټول خبره په دغه لسو ورځو کې رب لا یزال موتا د پاره اخود دي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په ټول عمر کې صاحبانو اعتکاف ته ناس ته نه د پرې خو دی تر دې پورې چې رب لا یزال سره حضور مبارک ملو شوی دی.